الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو. دې وخت کې نامو خپل اجره کې ناست مرګري را سری دي. مرګري په خپل تعارف کې د بازو مالټې راغلي دي او د یخنۍ موسم د خوند بتیلو نو دا موږ سره ملمه راغل دی د پنډیلا اوسیدونکو د هنګو دی. خپل تعارف وکړي او دا کیمره به لږ راوالي. زه خو بیسیکل د هنګو یم، بعضیات پنډۍ کې او نوم زما مولوي سمیع الله دی. او دې وخت کې موږ راغلي یو په تانګي کې د جواد خان په حجره کې ناست یو او خصوصا سپیشل دې خبرې تعظیم کړي د جواد خان حجرې ته چې جواد خان د خپل ورور سره لږ ډېر خفګان و او خپله کې سره لار ازاده پر یو بل معاف کړو. نو موږ ډېر خوشحاله شولو. دې خوشحالي په اظهار کې حجرې ته معذریم وکړه او ټیمه ورسره ګپې شپې به ورسره لګو. او بهتره خبره دا دی چې مثال د دنیا په معمولي شي باندې خفګان کول دا ښه کار نه دی. بیا د جواد خان په جوړي کې کوم مرګرو منډې ترړې خواري زاري ناسته پاسته کړي دی دا مې قابل تعریف دی او ډېر ښه د ایمانداري کاري کړی چې دوی خپله کې سره کېنستلو او د خوشحالي اظهار یې وکړه او ټولو ورونو ته درخواست دی چې مثال په دې باندې د خوشحالي اظهار خفګان اظهار مه کوي. که څوک خفه کېږي چې یاره مثال ولې دا جوړه دغه وشوه نو دا مثال لکه ښه خبره نه دی. د دوو مسلمانو خپله کې چې سره جوړه کېږي دې باندې خوشحالي کول پکار دي. او بله خبره دا دی چې موږ د جواد خان ته هم دغه نیت باندې راغلي دا مرته درخواست دی عرض دی چې دی د الله په لیارې کې وځي او 4 میاشتې ولګوي. نو انشاءالله تعالی چې نور خو ډېر خدمتي کس دی خدمت کوي او خدمت ولا کس الله پاک مخکې بیا وروسته نه پاتې کوي. نو د انشاءالله تعالی لیارې کې وځي الله پاک به دنه ډېر کار واخلي او 4 میاشتې ولګي د وجې نه نور ملګري وختونه ولګوي. نو د ته هم فایده کلي ته فایده ټول امت ټولو مسلمانانو ته فایده راسي انشاءالله. او موږ سره مثال دغه یوسف میا صاحب دی او د تم دعوت دی ورسره اوف میا صاحب دی دا سپینګیري زموږ سره ډېر قدردان ناست دي او پوره د جومات برابر دی او دا ټولو ته دا درخواست دی چې الله لیارې کې وځي 4 میاشتې ولګي انشاءالله تعالی چې دنیا هم ښایسته شي آخرت هم ښایسته شي. او ټولو ملګرو ته دا درخواست دی چې معمولي خبرو باندې خفګانونه توړ مه پیدا کوي جوړ پیدا کوي. الله په جوړ باندې خوشحالېږي په توړ باندې خفه کېږي. مسلمان او پښتو کې یو نقل دی خلی ته مه وایه چې خلوټې دغه خلی کیدای شي ستا په سترګې کې ناوځي ورکوټې غوندې دی خو تا ته پریشاني جوړه شي. او هر یو مسلمان خپل ځان نه ښه ګڼل پکار دي. ولې چې که ته څوک ځان نه ښه ګڼې د خاتمه په ایمان باندې شوله خو دا بهتره دی. او څوک ته بد ګڼې د خاتمه په ایمان باندې شوله مثال دا هم بهتر دی. چا ته سپک نظر کوي او د خاتمه په ایمان باندې شوله دا ښه دی. او ته په خپله ډېر ښه ځان بزر ګڼې مثال که ځان ته د تمه منځونه او دسونه حاجي او پلانې او ډینګې خو خاتمه دې په ایمان باندې را نغلله نو دا د نقصان خبره دی. ولې الله سره تعلق الله سره جوړه کول الله راضي کول دا زموږ تاسو باندې لازم دي. او د مسلمان د کامیابي د ذریعه په خاتمه باندې دی لکه اخري خاتمه باندې دی. ټول وخت په ښه دغه کې تیر کو خادمات په ایمان باندې نه شوه نو نقصان کې شولې او ټول عمر د مثال په ګډو وډو کې تیر کو خو معمولي غوندې عمل دی الله ته قبول شو خاتمه دی په ایمان باندې راغله نو دا د کامیابي د خوشحالي اظهار د خوشحالي کار دی مثال. نو دی وجه نه مثال هر مسلمان ته مونږ ورته ښه نظر کوم درون نظر به کوم. حدیث کې راځي او وایي چې ظن المؤمنین خیره د مؤمن مسلمان په باره کې ښه ګمان کوي. هر سړي په باره کې ښه ګمان کوي کیدای شي الله پاک خاتمه په ایمان باندې کې هغه ښه وي. نو دی وجه نه انشاءالله تعالی مونږ به کوشش دا کوو چې مونږ د الله سبحانه زبان نه بل مسلمان ته نقصان ضرر ونه رسي کنه. هر مسلمان ته مو د تاسو د ژبې نه د لاسو نه د پښو نه او خوشحالي ورته ورسي سکون راحت آرام ورته ورسي پریشاني ورته ونه رسي. نو انشاءالله تعالی چې دا چې مونږ وخت تیرو الله رب العزت رحیم و کریم ذات
معمولی خبرو باندې ان شاء الله الله پاک موږ توبه وبس الله به معاف کوي غټي ګناه نه ځان ساتو شرک شو زنا ګناه مثال قتل غاره دین ځان ساتو معمولی دغه باندې توبه وبس الله پاک معاف کوي الله رحیم و کریم ذات ان شاء الله تعالی ډیره دا سره ملما چې د هنګور راغلو مولانا سیم الله صاحب اختر منیر صاحب سره به اوس یو مختصرا چې دا مالټو ته مړ کېږي نو اختر منیر صاحب د مالټو باره کې بس ووایو د دې جوړه چې شوې وه تاسو دې کې ډېر اهم کردار و نو تاسو دې باره کې څه ووایئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مونږ خو د مولانا سمیع الله صاحب ته هرکلی ویو والله دې په علم کې نور هم اضافه وکړي او موږ ورته دوی چې خصوصي دعا بله مو وکړه په د میا صاحب ګړی کې هم داسې زمونږ پر ولای کې هم لږ خفګان دی چې یاده ستاسو په دعا باندې هم ختم کېدو ستاسو د دې مشرانو دعاګانې وي او بس د ورولۍ راځي خفګانونه بیا الله ختموي مو دغسې به په خپله هم کوشش کوو چې ختموو به انشاءالله دا ټول به حالات ټیک شو او ډېر ښکلی پروګرام وشو ډېر زمونږ لږ کلي دي نو انشاءالله هر څه به ټیک کېږي خیر ډېر خوشحاله شو روف صاحب څه ویل غواړئ مینهوالو ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جواد خان او د ورور خپلو کې خلافاتو د هغه په بابت کې مولوي صاحب د پینډۍ نه مبارکۍ له راغلی و او دې ډېرې ته راټول شو موږ ټول ملګري ډېر خوشحاله وو او ډېر ښه کار یې وکړو ټول په موږ خوشحاله وو خدای پاک د ټولې ورورانې اتفاق لري ټول له الله برابر کړي اوس په مینهوالو د مالټو تم پرېږدی او د انجوی کوو او موږ ته دعا کوم تاسو ته وکړو زموږ پیج په یوټیوب جواد خان تنګي په فیسبوک ساده ژوند ګورم ته فیډبیک راکړئ مننه